نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. چې کله حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا خبره وکړه چې یا رسول الله ما ته هم درې خبرې ډېرې خوښې دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله دا خبره واورېدله نو په جوش کې راغلی، جوش محبت کې راغلی او فوراً ودرېدلی چې یا رسول الله ما هم درې خبرې ډېرې زیاتې خوښې دي. یوه خبره مې دا ډېره زیاته خوښه ده چې د میلمستوب کول، میلمستوب کول مې ډېر زیات خوښ دي. دویمه خبره مې دا ډېره زیاته خوښه ده ګرمي روزې، چې په ګرمي کې زه روزې نیسم. او دریمه خبره مې دا خوښه ده چې زه د الله په لاره کې جهاد کوم. درې خبرې مې یا رسول الله ډېرې زیاتې خوښې دي. ته وګوره چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا خبره وکړه چې د میلمستوب کول دا مې ډېر زیات خوښ دي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من آمن یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، چې کوم انسان په الله باندې او په آخرت باندې ایمان ساتي نو آبه د میلمستوب کوي. و چې کله میلمه تا په کور ته راځي نو د میلمه سر ته ګوره چې په سر باندې کومه د خیر وړ ټوکرې تا کره راړی، او چې کله میلمه تا کور نه ځي نو د میلمه پښو ته ګوره چې تا کور نه کوم مصیبتونه ځان سره وي. الله رب العزت چې کله بنده نه خوشحال سي نو اخکله میلمه راغونډېږي، اخکله یو واقعه راغلې ده. یو انسان سره به میلمانه راتله نو دی به کله کله انسان ده بشري تقاضا دا ده چې کله انسان تنګ وانه شي که نه چې یار دا میلمه به زما کره خو داسې څه مال نشته، حالات مې ډېر تنګ دي، اوس میلمه باندې اوس په ده ته خرچه کوم، یا بعضې بخیل هم وي پکې. نو وایي ده داسې وکړه چې یو میلمه ورکره رالی نو دی ډېر ورنه تنګ شوی. نو دغه میلمه رخصت کړی، څه په بانې مانې چې زه داسې کوم داسې کوم. چې کله میلمه رخصت شوی نو هغه ښځی چې کومه وه، ښځی چې کله کمرې ته داخله شوه نو دو چې کوم ځای وړو ول کوم صندوق و، هلته یو کس ولاړ ده او چرپټ هغه وړه وباسي هغه صندوق نه. دوی ورته څوک یې؟ وایي زه دې فرښته یم. وایي ته دلته څه کوې؟ وایي تاسو کره یو میلمه راغلی نو میلمه والا برخه ما په دې صندوق کې اچولی، د هر تاسو میلمه واپس رخصت کړی که نه، اوس بس هغه والا برخه د ده دوباره واپس صندوق له خپله ما وړی ځان سره. دا اصل کې هغو ته الله رب العزت بعضې اوقات داسې چې اظهار وکړي چې تا ته په خبرې باندې پوه شې. بعضې خبرې خو پټې دي که نه، په دې کائنات چې څومره خبرې دي هغه پټې دي، که هغه ښکاره شوې د بهر سړی بس تېرېدلی دی او بل کار نه کوي. خو میلمه باندې خرچه کول دې سره بلکل مال نه کمیږي، بلکې مال ورسره زیاتېږي. خو مونږ نن سبا مصیبت دا ده چې موږ کثرت ته ګورو، جیب کې مې 2000 روپۍ دي، اوس چې میلمه راشي اوس به مې 1000 پاته شي. دې ته خو ته ګورې چې 1000 به پاته شي، خو هلته خو ته دا وګوره چې تا کور کې به څومره مصیبتونه نور راشي. زوی به دې بیمار شي، ښځې باندې به دې څه اټیک راشي، ښځه به ته راشي غوړي ختم شو، یا پرون مې راوړي اوس ختم شو، وړه په مېلو تنګېږي که نه. وایي چیني ختمه ده، وایي لا خو ما بله بوره یې راړوله، وړه ختم دي. نو 20 خبرې راشي، وړه ختم دي او دال ختم دي او چیني ختم ده او پخه ختم ده. نو اول خو به 1000 لګېدلی په باندې که نه، نو بیا داسې 2000 ولګېږي. وایي یار ما نه خو پیسې نور نشته، دوکاندار ته ورته وایي چې 2000 قرضدار باندې وکړه، بیا پیسې له چا نه واخلم یا به فیل باندې درکړم. برکت نه وي چې ده، برکت ولې نه وي؟ برکت ځکه نه وي چې میلمنو باندې خوند کېږي. حضرت علی رضی الله عنه دا خبره وکړه چې د میلمه میلمستوب کول دا ما ډېر زیات خوښ دي. ځکه یو روایت کې راځي یو یهودي یو ورځ محبوب کائنات صلی الله علیه وسلم سره میلمه شوی، نو ډېر څیزونه یې ورته چیښله، یهودي ډېره زیاته روټۍ وخوړه. نو چې کله ډېره روټۍ وخوړه او دی په کټ باندې سمدستی شپې نو ده نس خراب شو. چې نس خراب شوی نو بس بستره یې
ښا کړه او کپړې یې ښا کړې. نو یهودي چې کله پاڅېدی نو ډېر زیات خفه شو او دا خبرې وکړه چې دا خو ما ته ډېره زیاته شرمندګي شي، لهذا هغه کور نه لاړی پټ. او چیرې یو ځای کې اوبه وکتلې، اوبو باندې ځان ومینځلی، کپړې یې ومینځلې. نو چې کله یې کپړې او ځان ومینځلی او دی په خپل لارې باندې روان شوی، ده ته خبره ور یاده شوه چې او دا خو تالته یو څیز بېر شوی ده. نو بیا دوباره راغلی. چې کله دوباره راغلی نبي صلی الله علیه وسلم میلمه ول کټ چې په ده باندې کوم نسې تلا و هغه په خپلو لاسو مبارکو سره یې صفا کولی. نبي چې کله دا حالت وکتل، یا رسول الله ما ته کلمه ووایي زه مسلمان شم. تاسو د میلمه دومره زیات خیال ساتو. الله د میلمه مېلمستوب کول دا د ایمان نښانه ده. یو غریب سړی به وي که نه، غریب سړی به یې کول، خو هغه الله شان ده. د میلمه د مشرانو ډار وکړه. مونږ یو نیکه ما ته خبره کوله، وایي ده به تره روټۍ نه خوړه. اخ چوک ته به لاړی چې میلمه به نه و، مخکې خو چوکونه و، خلک خو بیټکونه خو نه و، بس یو چوک و ټوک به میلمه هلته راغلی چوک به ناست و. بیا به بیا ای چوک ته راغلی، بیا به چې میلمه جان سره وینده کړه بیا کور ته راوستی، بله به یې روټۍ نه خوړه. نن وایي مخکې به میلمه ته بستره نه وه او نن بسترو ته میلمانه نه میندي. صندوق یې ډک کړی وي خو الله شان د پوره کال وځي خو میلمه نه کې مینده. مونږه شانګلې تللي یو ځل او په جماعت کې وو، نو ما ته یو کس راغلی، ما ته وایي چې ما سره به ځو میلمانه کېږو. موږ خو نه شو ته تاسو کور کوم ځای؟ مونږ کور ډېر ښکلی ځای ده او په غره به خېږي که نه، په غره پاس چت باندې ما نه خو دا کړاو نه کېږي. بار کې دی په سبا باندې بیا راغلی او ما ته په ژړا شوی. ما ته ویلم وایي ما ته ورور ویله چې ته دومره بېکاره سړی، تا جان سره میلمه نه شي راوستولی، دومره بېکاره سړی. نو په جرس ما ته وایي چې ما سره به خامخا بلکل به ځو تا سره. نو بس سره لاړو، په غره باندې پاس کورو، ډېر خدمت یې وکړه، ډېر مقصد او وروڼه یې ډېر زیات خوشحاله او ګوره نه یې ګیرې وي او نه داسې مطلب دیندار او خو دومره خوشحاله و، دومره خوشحاله و چې کور کې به یې څه میندول بس راړولې او کور چې څه میندول راړول. ایمان نشانه ده. حضرت علي رضی الله عنه دا خبره کوي چې د ګرمي روژه نیولل دا ما ډېر خوښه ده. ځکه د په باره کې راځي یو ځل حضرت حسن او حضرت حسین الله تعالی دا بیماران شو. نو دو منت ومنلی چې که مونږ دا زمن خدای ته ښه کړه نو مونږ به بیا روژې نیسو. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دو روژه ونیوله. لږ لږ څیزونه یې هغه روژې ماتې ته برابر کړي وو. نو چې کله کېنستل نو روژې ماتې نه یې 10 منټه مخکې یو کس کور ته ور راوډګولی، وایي جي زه ډېر مسکین یم، کور کې مې څه نشته او ډېر وږی یم. نو دوه آپس کې مشوره وکړه او ټول موږ به کله اوبو سره روژه ماته کړو، ده ته به دا څیزونه ورکړو چې کوم لږ څیزونه یې برابر کړي هغه ټول هغه ته ورکړو او په روژو سره په اوبو سره یې روژه ماته کړه او په اوبو سره یې روژه ونیوله. چې کله یې په سبا باندې بیا روژه وه، بیا کله په دسترخوان باندې کېنستل او بس روژې ته 10 منټ پس بیا کس ور راوډګولی، وایي جي مونږ یې د مدینې ول یتیمانان یو، تاسو ما ته څه راکړو. بیا یې سوچ وکړه چې چلو دو کار به وکړو. نو ټول څیزونه یې واخیستل او یتیمانانو ته یې ورکړو او دو په اوبو سره افطار وکړه. چې کله درېیمه ورځ نو ډېر سخت وږي و، ډېر وږي و، ځکه چې یو سړی 3 ورځې روټۍ نه وخوري. نو چې کله بیا په دسترخوان باندې کېنستل او 10 منټه پاتې دي، بیا کس راځي وایي جي موږ د مدینې قیدیان یو، اجازه د الله په نامه سره راکړه. دو بیا پس مشوره وکړه او ټول څیزونه یې واخیستل او هغه قیدیانو ته یې ورکړه. الله رب العزت ته دا خبره دومره زیاته ورخوښه شوه چې الله رب العزت دا د قرآن قصه جوړه کړه. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. الله قیامت تر ورځې پورې ګوره حضرت علي رضی الله عنه موړ شوی او اوس په قبر کې پروت یو. قیامت پر ورځ کله دا قرآن تلاوت کېږي نو ورته تذکره به راځي. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. الله دا خبره مې ډېره زیاته خوښه ده. زه څه کوم چې زه
دې باندې روجې نیسي. دا خبره مې ډېره خوښه ده. او درېیمه مې دا خبره ډېره خوښه ده چې د الله په لاره کې جهاد کوو. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات بهادر و، شجاعت و پچې، بهادری و پچې، پهلوان و طاقت و پچې. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دته لقب ورکړه و اسد الله، الله کا شیر. اسد الله، الله کا شیر. لقب خو اصل نه ملاو شوی کنه، خدا خو دې ته په بهادری کې د چورته چې ما دا خبره ډېره خوښه ده چې الله په لاره کې جهاد